او دی جابر اخره کې په سترګو نابینا و وایي که نظر مې لګېدی ما به تاسو ته د شجرې ځای ښودلی وي چې دلته شجره وه حضرت عمر هغه شجره بیا وواله او ولې هغه وواله ځکه خلک به راتلل او هغې سره به د بدعاتو د شرکیاتو او نور غلط کارونه به کول چا به تضامن غوښتل چا به لوڼه غوښتلې او چا به راتلل تورې ورته اوېزاندولې چا به برکتونه چا به ځان ورپورې مږه لکه نن سبا خلک کوي که نه کوي زمونږ په علاقه کې د اتمانزو کې یو ډب دی ډب پېژنې که نه د هغې په غاړه باندې یو اونه وه صاحب هغې له به خلک راتلل او زیارت ورېشه پخوا بیا ختم شو او زیارت کې به ډولکې پروت مستقل نو خلک به راتلل او چې څوک به ناجوړه شو ته به بیا شو هغه ډولکې به یې واو څه به یې وي د ډب د غاړې لالا لال پېژنئ که نه ښه شي ته ښکلي شي ته خلک لال وایي د ډب د غاړې لالا زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کې د دې تبې د جنجاله ډولکې به یې واو خر بچو دا به هم د تبې نه دې خلاصه یا خو په تبه مړ دی په خپله دا ډګډېدل به هلته یو شوه وه هغې ته به یې سوری شوه وې وایي دا ماشوم باندې سوری شوی دی اوس هم چې کم ماشوم مور کې پی نی که نه او کم پی وخوري نو کمزوری شي د بله وجه نی سوری مورې نشته چا پې سوری کړی دی وایي دا پیرې په لاره ته یا چې د پیرې تله د هغې سوری پې راغلی دا د ښځو خپل کتاب دی په شریعت کې د دې څه ثبوت نشته د سورې مورې د پیریانو سوری کم دی وایي دا پیرې تللی دی یا پیرې تللی ده او سوری پې راغلی دی نو هغه ماشوم به یې بوته نو هغه اونې سوري کې بیا ومنډه پورې غاړه او بیا به یې یو څو ځله بیا وکړه بس وایي دا ټیک شو دا رواجونه اوس هم خلک کوي اوس ته ګوره زیارتونو له دا ټول زه چې چېرته داسې په لاره ځم پروګرام نه زیارت ته وګورم دا زمونږ دا لونډان طالبان پکې تاویږي را تاویږي هلته نه ښځې غواړي خیال دې راغی څوک یو غوټه ورکړي یو زوی به مې کېږي او څوک دوه غوټې ورکړي وي دوه زامن به مې کېږي او څوک درې غوټې ورکړي وي درې زامن به مې کېږي دا د زیارتونو سره ته نه ګورې ټوله دنیا نښتې ده په دې څیزونو او څوک پکې لا یو مې پکې لا ولیده جبه یې رستې وه جبه یو کاڼې لال دی یا باندې مې دا څه کوي قرآن سم نه شم ویلی چې قرآن سم ووایم مې دې خوا راشه مې ډب دې کمزورې ورکړم چې زه ولې ډب ورکړم چې پیته تې راله جوړه کړم پیتو پېژنئ که نه پخوا چې به خلکو هغه پیتو کوله چې مې پیتو تې راله جوړه کړم چې دالم ویلی شي او ظالم ویلی شي دقه مقل قوم دی بې وقوفان نو دقه رنګې به هغې زمانه کې بعضې خلکو دا لوبې کولې نو بس حضرت عمر لاړو یو اجاله وله ختمومه نو بس اونه د ویښه وواله زه اوس ورپسې شه تبرکات ثابت دي په خپل ځای دي تبرک به آثار النبي و به آثار الصالحین ولې عمر په تبرکاتو نه پوهېد دا خو ثابت امور دي خو خلکو د هغې نه ناجایز فایده اخیستله غلطه فایده ترې خلکو اخیستله نو ځکه هغه شی لرې که د من نه شابه و دا اقا د عادت تعارض او استراب چې ما راته وختي ختم کو شابه دقه مناسبت د باب دی او مولانا اضافت دادنا ملابستنا دی اصحاب الشجره اصحاب سوک الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره شابه ها بوس پاتې شي پشان د تمر او شعیرو لکه تمر شعیر چې پاکي صفا دانې ته وباسي او غند پاتې شي ډیران ته وغورځي نو الله به پاک وی پروا نه ساتي هلاك بكي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه الترمذي والبسيشا تقلشا سفيان بن عيينة مراد دي دینا معلومیږي چې ذو الحلیفه میقات او هغه وخت مقرر شوی او شابه دا جمله مې د زهري نه نه اورېدلې نو پته نشته چې ټول حدیث یادې که دا صرف د اشعار او د تقلید یادې شابه
څارو ته غاړه کې میلونه او اوښانو له په قب کې نو تیر کتاب الحج کې خو ویلي دي که نه ورپسې شه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولې هغه وخت پته نه و دي په تمه و چې مکې ته به داخلېږي شابه که ورته پته و نو بیا پې ولې سر خری و بیا خو یو ورځ به پس بیا په خپله هم خریه ورپسې شه او دا نیم ساع یو مسکین لها او دې کې خيار دی مولانا صاحب اتفاق دا یې مور به او دې کې د درې واړو کې خيار دی ورپسې شه شاته یو ښځه ملحقه شو آواز یې ورکا سیوی یا امیر المؤمنین هلک زوجي د دې ښځې د فصاحت ته ګوره حیران بشي هلک زوجي زما خاوند وفات شو وترك الصبية جمد صبي دا ما شمان پریخي دي صغارا واړه والله ما ينزجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري لما خاون ملشو او ما شمان بچی پریخي دي والله ما ينزجون نشي خوړلې دوی نشي خوړلې څه شي لرا وایا کراع سود ساروي د خپې غوښه د خپې مونږ ته څه وایو په پښتو کې سوا یعنی دون